السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم مسلمانان ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به الله خوشاله لره. ورونو، د ډیر وخت نه زمونږ د فکر او د ډیرو ملګرو وینام و چې د فکری درسونو یو سلسله د مسلمانانو لپاره او بیا خاص کر د ځوانانو لپاره شروع کو، ولې چې زمونږ د ځوانانو یو ډیره برخه چې کوم دی هغه د فکری ارتداد ښکار شوی ده. فکری ارتداد مطلب دا دی چې په ظاهر کې به مسلمان مونځ به هم کوي او دغه رنګې روژه به نیسي، زکات به ورکوي، حج به کوي، خو د هغه فکر هغه به د اسلام په ضد باندې جوړ شوی وي، ذهناً به هغه د اسلام نه پردی شوی وي. نو ځوانان چونکې زمونږ راتلونکی دی، نو راتلونکی زمونږ په لاس کې دی. که موږ د خپلو ځوانانو اصلاح په دې وخت کې ونه کړو، نو زمونږ راتلونکی چې کوم دی نو هغه به تباه او برباد شي. نو دا زمونږ فرض جوړیږي او نورو چې څومره علما دي په هغوی باندې مې زه غږ کومه چې هغې دې موضوعاتو طرف ته توجه ورکړي او د خپل راتلونکي د خپلو ځوانانو فکرونه هغه اصلاح کړي. ولې؟ ځکه چې د مغرب د طرف نه، د کفارو د طرف نه د معاصر فکري ارتداد کم تحریک چې دی نو دا د اسلام دپاره او د مسلمانانو دپاره د تاریخ د ټولو نه خطرناک تحریک دی. او دغه تحریکو د تیرې یوې نیمې پیړۍ په اوږدو کې په بېلابېلو لارو باندې او په بېلابېلو فکري او سیاسي او فرهنګي وسایلو په میلیونونو مسلمانان ځوانان بېلارې او د اسلام څخه پردي کړل. او د غربي الهادي نظریاتو په منلو باندې د کفر د جنډې او د بیرغ د لاندې د مسلمانانو او د اسلام په خلاف او په ضد باندې ودرولو. او بیا د افسوس خبره دا ده چې دغه فکرونو او نظریاتو منونکي د مسلمانانو زامن دا منیم نه چې دوی ګینې عملا د اسلام نه پردي شوي دي. هغه ځکه چې کله د کمیونیزم په شکل کې، کله د غربي لیبرالیزم په شکل کې، او کله چې کوم دی نو د دیموکراسۍ، د جمهوریت او د الله رب العزت د دین د حاکمیت د نه منلو په شکل کې، او نه خو چې کوم دی د علماو د یو زیاتې برخې فکر دغه طرف ته شته دی. ځکه چې زمونږ څومره علما دي نن سبا په دې وخت کې په سوشل میډیا باندې موږ او تاسو هغه وګورو، نو هغې هغه مسایل اوچت کړي دي چې فکر کومه چې زمونږ ډیر عوام د هغه مسایلو نه خبر دي. خو چونکې زمونږ عوام چې کوم مسایلو نه دي خبر، نو هغه مسایلو طرف ته زمونږ د علماو بالکل چې کوم دی نو توجه نشته دی. انشاءالله په دې باندې به زه وروسته بیا مستقل یو کلیپ ریکارډ کومه چې نن سبا کوم ملګري د الحاد دپاره کار کوي، نو د هغې وضاحت به زه انشاءالله تعالی کومه چې په کم ډګر باندې نن سبا د الحاد په کم ډګر باندې کار ته ډیر ضرورت دی او کار کول پکار دی. په دې به انشاءالله تعالی زه بیا مختصر کلیپ ریکارډ کوم انشاءالله تعالی. او د دې فکري ارتداد سبب چې کوم دی هغه دا دی چې نن سبا کفر ته د اسلام جامه ورغوستلی شوې ده. نو چې هر کله کفر د اسلام په جامه کې پټ شو، نو زمونږ عوام، زمونږ ځوانان هغوی به دا تمیز نشي کولی چې کفر او اسلام بیل کړي. او بل دا چې زمونږ څومره نصاب دی د دینی مدارسو، زمونږ څومره نصاب دی، نو په هغه نصاب کې د فکري، عقیدوي او د معاصرو فکري ایډیالوژي او د نظریاتو چې کوم موضوعات دي هغې ته زمونږ په نصاب کې ځای نه دی ورکړی شوی. نو دا به یو طبیعي امر دی چې دغه نصابونو فارغانو یوه زیاته برخه چې کوم ده هغه به د معاصر فکري ارتداد د تحریک د تاثیر او د خطر نه بالکل بې خبره پاتې. خو بیا هم الحمدلله داسې علما شته دی چې هغوی په دې ډګر باندې کار کوي او هغوی لګیا دي د خپلو ځوانانو د مسلمانانو ورونو د فکرونو اصلاح کوي. نو زموږ ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی، خاص کر ځوانانو ته، چې د داسې علماو سره خپله رابطه جوړه کړي، د داسې علماو سره کینئ پاڅئ. ولې چې نن سبا څومره عالمي فتنې د اسلامي معاشرې ته متوجه دي او هدف خاص کر زمونږ ځوانان دي، زمونږ نوجوان کل دی، دا هدف دی. نو ځوانانو له پکار دي چې د خپلو فکرونو حفاظت وکړي، د خپلو نظریاتو حفاظت وکړي. او دا حفاظت به کله کیږي؟ دا به هله کیږي چې دا د حق پرستو د هغه علماو سره کینی، د هغوی سره رابطه جوړه کړي چې هغوی په دې موضوعاتو باندې پوهیږي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ټیم په ټیم باندې د دې فکري موضوع په اړه باندې ستاسو سره معلومات شریکوو، کلیپونه به تاسو سره شریکوو. او الله دې وکړي چې تاسو دا کلیپونه واورئ او د دې نه فایده واخلئ او په دې باندې د خپل فکر، د خپلې عقیدې او د خپلې نظریې اصلاح وکړئ.